بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب الاضحیه دا کتاب دے په بیان د احکاماتو د مسائلو د اضحیه کی د دینه مخکې کتاب الذبائح ذکر شو او بیا بس کتاب الاضحیه ده. مناسبت د دوانو په مینس کې دا ده چې هغه مخکنه هم په ذبح باندې مشتمل او دا هم په ذبح مشتمل له خو الت ذبح عام او دلت خاص ده او عام مقدمي په خاص باندې. نو په دې وجه په دې ذکر کې عام مقدم کو خاص رستا کو. اضحیه په لغت کې نوم ده د ذبح په ایام الاضحیه. هغه ورځې چې کم د اضحیه ورځې دي لسما یو لسما دو لسما د ذل حجه دته ایام اضحیه وي. نو په دغه ورځو کې چې کم ذبح وشي هغه ته اضحیه ویل کی. ولې زینه نه معلوم وکړه چې تاسو مخکې معلوم کړه کنه دا بل ورځ نمونږ وی چې کتاب الاضحیه بوایو. زما سره چې کوم کتاب دی بده کې 79 نمبر صفحه ده او تاسو هر یو خپل کتاب اندازه ولګوي. نو په ایام الاضحیه کې چې کوم ذبح وشي نو هغه ته اضحیه ویل کی. او هغه زناور چې کومه په دې ورځو د اضحیه کې ذبح کیږي هغه ته موي. او شرعي تعریف دا د اضحیه علما دا کوي چې د عبادت په نیت باندې په مخصوص وخت او مخصوص ایامو کې د مخصوص زناور ذبح کول بنیت العباده د عبادت پنیت په مخصوص ایامو کې مخصوص زناور ذبح کول دته اضحیه وي. او سبب د اضحیه چې ده هغه ایام النحر دي کم چې د قرباني ورځې دي درې چې هغه لسما یو لسما او دو لسما د ذل حج دي. نو دا خو اضافي او خارجي خبره شوي. خو دې کتاب کې چې سدین او مصنف په دې اول متن کې یو مسله ذکر کړل واغه دا چې قال الاضحيه واجبه على كل حر مسلم مقيم مؤسر في يوم الاضحى عن نفسه وعن ولده الصغار. دا متن شو. په دې متن کې مصنف دا وایي چې اضحیه واجب ده. دا واجب په دې هدايه کې کله د فرض په معنا باندې هم راځي کله دا هغه اصطلاحي واجب په معنا هم راځي کما چې د فرض نه لګو کما مرتبه ده په دلیل ځواني سره ثابت شي. او کله په معنا د ثابت سره هم راځي لکه د شفعي په باب. نو دلته په خپل معنا باندې ده کوم چې د احناف په فقه کې واجبي چاغه د فرض نه مرتبه کم او د سنتو نه سیوای او په دلیل ځواني سره ثابت شوی. د احناف علماء په نس اضحیه واجب ده فرض نه ده د فرض نه مرتبه را لاندې ده خو د سنتو نه لګ ورچته ده. چا باندې لازم ده په هر آزاد مسلمان. نو اولنه قید ورلا مسلمانی ده ذکر کافر د طرف نه اضحیه قبليږي نه ذکر عبادت کافر نه قبليږي.
نو په مسلمان ده. دویم په مقیم ده، مسافر باندې نشته. او مقیم کتاب الصلات کې چې کوم تعریف د مقیم شوه هغه ته ویل کی. وس که یو سړی په یو ځای کې د 15 یا د 15 ورځو نه د سیوا اراده لري، بل ته مقیم حسابيږي. ګوره نو په سعودي او دوبۍ کې چې کم خلک دي دا بنوي چې به مسافر نشته نه مونږ به نه کوو. هغه مسافر نه دی الته، شرعاً هغه مقیم الته حسابي. مقیم هغه مسافر هغه چاته وای چې سفرانه مونږ کوي، او هغه احناف د فقه مطابق د 15 ورځو نه کم اراده په یو ځای کې د پاتې کېدو لري. نو دویم شرط ولا اقامت ده، او دریم مؤثرین چې مالدار د دې په مقابله کې معسر راځي چې غریبي. نو په غریب باندې نشته، په مالدار ده. خو د مالدارۍ اندازه به څنګه لګي؟ نو احناف علماء ولا د اندازې لګولو د پاره دا قول کړي چې مالک د نصابو نه نصاب مالکونو دا مالدار ده، او نصاب سره 52 تولې سپینزر 52 تولې سپینزر او یا دغه قیمت دا نصاب ده. نو داغه زما خل به موجوده زمانه کې رسې 2 لک روپو پورې 1,80,000 پورې قیمت. نو چې دومره روپۍ د چا څور سره وي نو بیا به وضحیه واجب ده. او یا د سرو زرو نصاب ونی می تولې ده، نو کوم زنانه چې داغه کاله د ونی مو تولو نه سیواو نو پاغه باندې واجب ده، ځکه هغه مالک د نصاب راکنه، هغه خود نصاب مالک را بیا نو هغه به هم کوي. په دې کال شهر تیرې دا شرط نه دی په دې نصاب کې، او دا نصاب صرف د مالدارۍ ثابتولو د پاره دی. ګوره دا څه لازمي نه دی، ځکه نبی علیه السلام په ټول ژوند کې چرته د نصاب مالک شوی نه دی. په ټول ژوندۍ کې نبی علیه السلام د نصاب مالک شوی نه دی، خو چرته هم اضحیه نه ده پرېښي، ټول عمر یې کړله. نو د دې وجنا هر سړی په ځان باندې پوي د نصاب مالک نه دی، خو په دې پويږي چې یاره د دې اضحیه 60,000 روپۍ راځي، 1,000 راځي، 15,000 راځي. دا ماته دومره مسله نه راکوه سره چانه قرض امراولم خو میاش 2-3 کې ختمول شي، بل ځنه پیسې را روان دي باغې کې ختميږي. نو بیا دې وکي اضحیه. او کدای چې نه بیا را باندې ډیر بوج کیږي، اسیم ګیریم هیڅ وسمه نه کیږي، او قدمه په اضافي قرض راواغستو خرابېږم، نو بیا د خیر دی نه کوي، د نوم نمایش د پاره او د نومود د پاره دی نه کوي چې اوس به خلک وایي چې مړه اضحیه ونه کړی، اوس دته وګورم ته خدای الله رضا نشو، د خلکو خبرونه بچاو د پاره شو. نو دې سه اضحیه قابل قبول نه ده الله ته. نو مؤثرین چې مالدار او د مالدارۍ وضاحت دغه ده، اسه مالدار نه چې خمال او جاداد ډېر زیاتی نه، چې بده باندې دا پیسې د سینه بوج کېږي چې را بس د دره لپاره ټینشن جوړيږي او د بیزتی به کېږي او بیا لاندې وځي وګيريږي، بس څه طریقه باندې دې منیج کولای شي. نو اضحیه دی وکي عن یوم الاضحى فورز د لوی اختر عن نفسه خپل طرف نه بم کوي، او عن ولده الصغار ما شومان بچي او د داغو ولی هغه د په دسترس کې یا داغه بچو خپل مالونه یو د داغه د پلاس کې، نو داغو د طرف نه دی مو کې یا د یو چې وکې نو دا د بچو ټولو د طرف نه حسابي. نو دا متن دی او دا شارح په شرح کې وضاحت کوي چې اولنې خبره د وجوب وکړه، نو بده کې لک تفصیل له بده ځان پوهه کوي چې اما الوجوب فقول ابي حنيفه ومحمد وزفر والحسن واحدى الروايتين عن ابي يوسف رحمهم الله. د وجوب دا قول چې کړه چې اضحیه واجب ده، نو دا د امام ابو حنیفه رحمه الله رائے ده،
د امام محمد رحمه الله رائے دا د حسن ابن زیاد دا او د امام ابو یوسف نه دوه قول دي نو یو قول دا غم د وجوب ده نو تقریبا د جمهور احناف رائے د وجوب شو کنه تقریبا د جمهور احناف رائے د وجوب شو کنه هو عنه یو بل قول د امام ابو یوسف نه انها سنه هغه دار چې دا سنت ده نو جمهور احناف وی واجب ده او امام ابو یوسف یو قول هغه د سنتیت په باره کې مراغله او ما درته ویل چې د واجب مرتبه د سنت نه سیوای د سنت هغه د واجب نه لګرا کمای بل